یو زنانه روزه نیسي نفلي آیا د خاوند نه به تپوس کوي که نه؟ چونکې حدیث کې راځي صحیحینو د حدیث راولې چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زنانه روزه نیسي او شاهدا او دا خاوند چې کوم دی شاهد وي ګواه وي نو بیا به چې کوم دی دنه تپوس کوي. لا یحل لامرأة حلال لري د زنانو دپاره چې دا روزه ونیسي ان تصوم دی روزه ونیسي الا شاهدا مګر چې دی دا خاوند په کور کې وي. چې خاوند په کور کې وي زنانه پکار نه چې دا روزه ونیسي. داغي باوجود چې کوم دی د خاوند حکم منل دا واجب دي او روزه نیول نفل روزه یادوخه که چېرته زنانه نفل روزه نیسي او خاوند وي نو دا به د خاوند نه تپوس کوي. په دې نفل روزه چې کوم دی دا خاوند سره تعلق ساتي چې هغه اجازت ورکړي اذن ورکړي نو بیا نیولی شي. یو ملګري پکې دا سوال کړی دی که چېرته زنانه تهجد مونځ کوي یا نفل مونځ کوي کې د خاوند نه اجازت الي او که نه. زما محترمو په نورو وجوهاتو کې چې کوم دی د خاوند نه اجازت اخیستل دا بالکل چې کوم دی ضروري نه دي بلکې دا حدیث کې دا روزه راغلی صحیحانو د حدیث چې راوړی د روزې باره کې راوړی نو که نور عبادات کوي دا زنانه نو بالکل کولی شي اگر که ولو که خاوند نه اجازت وام لري. دغه مسایل چې کوم دي تاسو زده کول موږ زده کول پکار دي دا مسله خپل اورېدل ملګرو ثواب په باندې شریک کول چې چا څه مسله ان شاء الله موږ سره تاسو او رابطه کولای شي په دغه کنټیکټ باندې ان شاء الله دې سره سره دغه مسله خپل موري ملګرو ثواب په باندې شریک کړي او دې سره زما د پیج هم لایک کړئ چرته می الله خوشاله باسته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.